هغه ښځه چې د هغې نه خاوند خفه دی، هغه بیبي چې د هغې نه خاوند خفه دی، زما محترمو یاد ساته مونځ نه قبلیږي، روژه نه قبلیږي، ذکر اذکار نه قبلیږي. تر دې پورې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو بیبي نفلي روژه نیسي، نفلي، نو اول به د خاوند نه اجازه غواړي چې روژه ونیسمه، او که خاوند ورته اجازه وکړه روژه به نیسي ثواب پې باندې میلاویږي، او که خاوند اجازه ونه کړه یاد ساته دی دا روژه ونیوله، نیولې خو روژه ده د الله دپاره ځان د حلالو نه بند کړی دی، لیکن زما رب وفرمایل ټوله ورځ په دا ښځه باندې لعنتونه ورېږي. الله دې موږ وساتي. زما که خاوند ته نه رضا و نو زما رب وي ډایرکټ جنت، او که خاوند خفه و زما رب وفرمایل ډایرکټ جهنم. زما محترمو یاد ساته په جنت کې د دنیا هر قسم سکون او لذت شته، لیکن انسان چې یوازې یو په جنت کې وي د خدای دیدار هم ملاویږي، جنت کې اعلی نعمتونه او سکونونه راحتونه لذتونه ملاویږي، لیکن انسان په جنت کې هم یوازې نو خفي. د وجې نه قرآن کې الله فرمایي وخلقناکم ازواجا، تاسو ما جوړه جوړه پیدا کړې. وی آدم علیه السلام جنت کې به د اعلی نعمتونو کې بیا به هم خفو، نو زما رب د هغه د ګسې پختې د لاندې طرف نه یو زنانه پیدا کړه چې نوم یې حوا علیه السلام دی. پته ولګېده چې په دنیا کې زمانه تیرېدو د ښځې نه بغیر زمانه نه تیریږي، دا پته ولګېده، ځکه دا یو ضرورت دی په دنیا کې، او دا داسې ضرورت دی چې د هر قسم ضروریات تا ته پوری، لیکن ښځه نه وه بیا هم زندګي نه تیریږي. زما محترمو دې د وجې نه قرآن کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن، گویا مؤمنانو دا ښځې ستاسو دپاره لباس دی او تاسو د دې ښځو دپاره لباس یې. خو بیا ښځې بویا مخکې جمعه ما تاسو ته ووایي چې انشاءالله د ښځو متعلق او د ښځو په موضوع باندې تاسو ته انشاءالله بیان کوم. نن تاسو ته هغه ښځې بیانوم چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یو بیبي نبی علیه السلام لراله، ورته یې وویل د الله رسوله وی په ما باندې د خاوند او زما په خاوند باندې څه حقوق شته، د ښځې متعلق نن جمعه بیان کوي انشاءالله. او ډېر زما اکثر خویندې میندې دا بیان اوري، او بیا دې کې یو ناشنا خبر هم کوم، ما ته اکثر رنګونه وشي زنانه رنګونه کې استاد جي خاوند نه خفه دي چې وظیفه راته وښیوه، نن وظیفه هم ښیمه چې خاوند څنګه رضا کېږي. د ما محترم صحابیه راله د الله رسوله د دې خاوند په ما باندې او زما په دې خاوند باندې څه حقوق دي، نو نبی اسلام مبارک د زبان نبوت نو ورته جمله وفرمایله چې فانه جنتک ونارک، دا خاوند ستا دپاره جنت هم دی او جهنم هم دی. که خاوند ته نه رضا نو زما رب وي ډایرکټ جنت، او که خاوند خفه و زما رب وفرمایل ډایرکټ جهنم. زما محترم او دا خبره یاد ساته چې دوه قسم یا درې قسم کسان داسې دي چې هغه په دنیا کې مونځ کوي، عبادات کوي، زما رب وایي دا عبادات ما ته قبلیږي نه، ما ته اسمان ته را رسیږي نه. په هغې کې د ټولو نه مخکې هغه غلام پخوا به غلامانو چې هغه د خپل آقا نه وتښتېږي، هغه کې منځونه او عبادتونه منځونه روژې هر څه کوي، زما رب ته نه قبلیږي. لیکن په دویم نمبر توجه شه، هغه ښځه چې د هغې نه خاوند خفه دی، هغه بیبي چې د هغې نه خاوند خفه دی. زما محترمو یاد ساته مونځ نه قبلیږي، روژه نه قبلیږي، ذکر اذکار نه قبلیږي. تر دې پورې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو بیبي نفلي روژه نیسي، نفلي، نو اول به د خاوند نه اجازه غواړي چې روژه ونیسمه، او که خاوند ورته اجازه وکړه روژه به نیسي ثواب پې باندې میلاویږي، او که خاوند اجازه ونه کړه یاد ساته دی دا روژه ونیوله، نیولې خو روژه ده د الله دپاره ځان د حلالو نه بند کړی دی، لیکن زما رب وفرمایل ټوله ورځ په دا ښځه باندې لعنتونه ورېږي. الله دې موږ وساتي. زما روژه څومره اهم عبادت دی زما، لیکن داسې خویندې میندې اورنګو کې قاري صاحب استاد جي خاوند نه خفه دی جي یو وظیفه وښیه، تاله څه چل دی رضا یې کې که نه ونه خفګان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې هم راغلی دی، د نبوت په کور کې هم راغلی دی. اکثر د میندو پلارانو کردار وګوره چې لور یې خفه شي و مور و پلار کر راشي، توجه کوئ معاشري والا خبره کوم، لور خفه شي و مور پلار کر راشي، پلار یې نیغ نیغ کېږي، لور یې تا پسې به راځي، تا پسې به راځي، د زور ګورمه داسې خبرې کوي. او مور ورته جواب کې وي، مور ورته جواب کې څه وي، وایي لورې خفه کېږه ما د دغه پلار به م راځي او تا به بوځي او ځان ورته ګورې کلک کا
ځان وتکلک که چې تر کومې در پسې نی راغلی نو ګورې لاړه نشي ورسره چې تر کومې پورې درته مینت نه کړې راشه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها یو پیره د خپل خاون علي کرم الله وجهه نه خفه شوه وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک کور ته راغله نبي علیه السلام تشریف فرما دی گویا د نبوت خبره کوم وایي فاطمه الزهرا د محمد رسول الله نبوت والا ګوت کې ورپرېوته نبوت والا غېږه کې ورپرېوته وی جړل ډېرې وجړل نبي علیه السلام تپوس کې زما لورې ولې خفئ زما لور ولې نن د محمد رسول الله لور ولې جاړي او ته وایي د الله رسوله بابا جانه خفه یم د خپل خاوند نه خفه یم زه ترې ډېره خفه یم نبي علیه السلام مبارک لور کېنوله په دواړو مخونو مبارکو باندې نبوت والا لاسونه کېښود و ځان ته مخاطب کړه یو پلار ته ویم توجه شه یوې مور ته ویم چې ستا د بچي اصلاح کېږي ستا د لور کور جوړېږي توجه کوه د نبوت نه خبره وره نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمایل لورې تا ته یو خبره کوم که ته د نوجوانۍ خبره کوې ما نه وښیه د علي غوندې نوجوان په د عربو کې شته د علي غوندې نوجوان ما ته په د عربو کې وښیه او که ته د بهادرۍ خبره کوې د علي غوندې بهادري خبره او که زه نبي علیه السلام مبارک جمله وفرمایله توجه شئ یو قیله نه فتح کېږي زه محمد رسول الله هغه قیله ما ته سخته شي وایي زه په هغه جنګ باندې علي کرم الله وجهه ور واچوم زما رب هغه جنگ فتح کړي تعالی داسې خاوند نه دی پکار ما ته وښیه په عربو کې ستا غوندې بهترین نوجوان بهادر خاوند ما ته وښیه چې تا له وګورم هغه ورته د الله رسوله زه پوه شم بابا جانه زه پوه شم وایي زه خپل خاوند لزم وایي علي رضی الله تعالی عنه د ګیټ نه بار ولاړ دی ورسره فکر و چې زما کور والا تللی د نن به محمد رسول الله ته زما شکایت کړي فکر و ورسره یره ورسره د نبوت بار دروازې ته ولاړ دی او غوږ یې ایښی دی چې نبي علیه السلام مبارک ورته د علي دغه وویل قسم دی علي د سترګو نه اوښکې بهیږي او رامنډه یې کړه د دواړو په مابین کې کېناست او ډېرې وجړل د الله رسول ما نه غلطي شوې ده بیا به یې نه خفه کړو دې سره کورونه جوړېږي د ما کور دې سره جوړېږي ستا لور یو پیره واده شوه توجه کوئ زما جملې ته دا د ممبر جمله نه ده خو تا ته یې ویم ستا لور یو پیره واده شوه دا خبره ذهن کې کېنوه که واده نه ده نو ځان له خبره ده ستا لور خور یو پیره واده شوه د بل کور ته لاړه نو د دې مثال دروان کنډر شو د دې مثال دا د مشرانو خبرې کوم جي دا مشاهده ولا خبره کوم د دې مثال دروان کندر شو که دا د خاون نه خفم شه توجه کو استاد نوجوان لور خور جنې دا د خاون نه خفه شو خبره طلاق ته ورسېده جنې طلاق شو نو دغه خاون خو ته لاړه بیزتی ده ستا په لور خور باندې د طلاق شو د نوم ولګېده جوی دا طلاق شوې ده عرف کې وایي ممکنه وایي موږ پښتانه وایو که نه جد طلاق شوې ده نو بیا به دوه کسان کوي بیا به څو کسان کوي توجه کوي دوه کسان کې مشاهده ولا خبره کوم جی بیا به یا داسې کس کوي چې زما محترمو د هغه دویم واده ځکه واده شوي لور خور نوجوان الک خو نه کوي جي کوم نوجواني ما ته وښیي چې هغه وایي زه واده شوي لور کومه الا ماشاءالله ډېر کم زما محترم نو بیا به داسې سړی کوي چې د هغه د مخکې نه بچي وښځئ او یا به داسې سړی کوي چې هغه اوج زمانې والی بوډا سپینګیري سړی وي نو هغه به بیا کوي نو شرم او عار دی که نه یو پې د طلاق الزام ولګېده زما محترم په معاشره کې مخ تور شو وایي جي دا طلاق شوې ده دا د چا د وجې نه وشو دا د والدینو د وجې نه زما محترم نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې درې قسمه ښځې درې قسمه بیبیانې داسې دي چې هغه ډایرکټ جنتي ښځې دي توجه کوئ زما محترم جملې ته توجه کوئ اوس تاسو وګورئ چې زموږ بیبیانې داسې دي که نه زمونږ بیبیانې داسې دي که نه په هغې کې د ټولو نه مخکې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل کومه ښځه د خاوند نه د حلالو مطالبه کوي توجه کوي کومه ښځه د خاوند نه د حلالو مطالبه کوي چې خاونده لوږې تندې به تېرېږي حالات به هر قسم دنیا کې راځي خو ماله ګورې حلال نه وړه نو محمد رسول الله جمله وفرمایله چې دا زنانه په پټو سترګو باندې جنتي ده ټول څوک سره سبحان الله دا د ښځو تربیه وکړئ تاسو کور کې ښه چې ګوره ما نه مطالبه کوي نو د حلالو مطالبه کو انسان دی عاجزه دی د بچو د سلام